بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر د سونه اف ام ریډیو نیټورک دی چې کوم تاسو په اف ام 96 او 89.4 په ډبل فریکوئنسیز باندې تاسو دغه غږ اورئ. د پاکستان د خیبر پختونخوا نه د ټول پاکستان د ټولو نه لوی اف ام ریډیو نیټورک دی. دا سره داوا نه ده، دا یو حقیقت دی. د پاکستان چې هر صوبه، هر ښار، هر بانډه، هر کلی، هر ټاون، هر روډ، هر چرته چې ځئ دغه اواز به تاسو تر غوږه دررسي چې تاسو اورئ سونه اف ام ریډیو نیټورک. او سره چې کوم دی تاسو د فیسبوک د لارې چې کوم زموږ پیج دی هغه تاسو فالو کړی دی، هم تاسو ګورئ. ډېره زیاته مننه کوم. ښاد اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم، په خیر، ستړی مه شئ. ګله په خیر راغلی. خیر دی، تاسو ښه یې، طبیعتونه ښه دي؟ لکه دغه د اجرا سته خیر خدای نه هغه چاټی ډکه ده وبوله دا نه هغه لوټکۍ شته. چاټۍ او لوټکۍ دواړه پروډوسر صاحب کور ته وړي. نو دا ګیلاس هم ولې چاټی پورې تړلی دی؟ دلته یو کس دی چې زه یوازې اجرا کې ناست یم ته را باندې رالې نو زه د غلط کار نه زه ګیلاس پټوم. داسې نه ده ماما ګله، کله یوازې دا نه ده چې حجرې ته کم کس راځي که نه، کله کله څوک راځي ازري خلک کله کله ګوره حجرې ته د راتګ مقاصد وو، اوس هم مقصد دي. ولې زه ګیلاس پسې راغلی؟ نه دا نه یم. تا دا ګیلاس تړلی ولې دی چاټی پورې؟ ګورئ داسې ده چې دې حجرې ته خلک راځي د خپل خپل مقاصد دپاره. صحیح شوه. تاسو موږ خو ریګولر راځو که نه، دا د خبرې خپلې کاسې ته راځي. نو چې ته ډوډۍ راوړې د کور چې ته ډوډۍ راوباسې زه به یې وخورم که نه. زه په خپله بېلمه یم په دې حجره کې. نه یاره او که نه د کلي نه یې څه؟ د کلي یم، بېلمه یم. دا چې د چا حجره ده هغه زما د ښي لاس ته ناست دی، خو مخامخ نه راځي. نه راځي که نه؟ نه ای پښتو دې ته وایي، غیرت دې ته وایي. دعوه نه کوي، دعوه نه کوي، دا زما حجره ده. ګوره ماما مخکې به حجره کې د حجرې مشر په ګیټ کې ولاړو، اوس پټېږي چې مېلمه راشي چې ومې نه پېژني، سیټ ته ناست دی. دا هغه خلک نه دي، اوس هم داسې خلک شته دی چې په حجرو باندې ځانونه قرباني په مېلمه. زه اوس وختي نه راغلی یم او یاره یو پیاله چای دی په ما باندې لکه حلال. څه درته ویلي؟ څه درته ویلي؟ حلال یي که نه؟ څه ویلي؟ یو پیاله چای مې څښلي وي، څه ورسره خورې پوه شوې؟ خیالي نو ستلی دی، نو ستلی دی که نه. پیاله هغه د پرته ده چای ما یوازې وڅښلي، څه ورسره خورې میل راوړه. زه خو هم داسې یم، میل راوړه. ما ته وایي زه خو بلا نه میل ایسار یم لازم خو یې ده او بس کې وړه څه تعدیه در باندې. نه هغه په ما د شپې شک شو چې جوړ دی د شپې هم د ګیلاس ته ایسارېږي. ځینې سړی دا دته کار و بابا ګوله چې یو ملګری مو نوم یې نه علم، ډېر مشهور ارچې دی، پېژنې بابا دومره ورته نوم عالم زه واده ده نوم یې چې والي زه هم ته ځان وساتم. نه اوس کیسه د هغې نه وتې ده. نو داسې کارونه چې مونږ لاړو زه او مونږ سره یو بل ارجو او ما هغه ملګری ښه نه یو بل ارجو دغه کور په لاره باندې تېرېدو نو ورلو مونږ راځه بس تیار کار دی روټۍ د زه بار غورو نو هغه له ورلو چې ورلو مونږ ورته څنګه چل دی خیر خیرت الله غږ کوي باندې داسې په لاره تېرېدو مونږ سبا بار روټۍ خورو. په تاسو په منځ کې تاسو روټۍ ته اړولې وه ښکاره مو ورته ویلې؟ نه ښکاره مو ورته ویل چې مونږ په لاره تېرېدو مونږ سبا بار روټۍ خورو، روټۍ به تاسو سره خورو. ډېر مو ښه وکړو، ډېر ستاسو خپل کور دی. نو وایي روټۍ هم نه راخوړې؟ مونږ ورته نه وایي ښه. بس یک ساعت پس کوم سره خالی چیرې ووته نو مونږ خو ډاډه پدې شو چې را سړی را باندې چیس کی بیا دې نه په ډوډۍ او چې دغه را باندې نه خوري بسکټ یا کیک مونږ سره پدې نه دی چې روټۍ نه ونځي. نو یک ساعت پس تیر شو دا ور سی خبره پکې مخکې رسو کېدی او دا حقیقت کې داسې شی و دروغ ځکه نه وي. نه دومره پکې نه خو هغه الفاظ مخکې رسو کېدی شي. نه خیر دی او خو نور الله غواړي حقیقت دا انسان مخکې رسو کېږي، دا حقیقت الله غواړي ګاډي لږ مخکې رسو کېږي. بس سړی راته وایي چې روټۍ هم نه راخوړم ورته نه یاره خبره کېده چې داسې 11 بجې شوې هلکه د شپې وایي که دا روټۍ هم نه خوړلي نو خلک ودري چې راپایوسم. نو ما سره بل یو ملګری هغه لاس نو مړه بس وایي نو وایي بس نو نشته هغه خلک پښتانه بس روان شو. نو چې بیا موږ هم ډېر ښه خلک وو ټول پښتانه. هغه په افیس هم په خبر کړی خطوبره ښه کار ریډیو کې نو مما هغه صبح غاده وي دا نه هغه سره ژوندې دی شکر دی. اوس کې دې چې دا غینم زیات شوی لکه چې هغه ټایم کې واده نه وکړې ښه اوس یې واده وکړو نو اوس خو دا غینم زیات شو. واده لی تللی او واده لی تللی بیا ولې تللی چې یو ځل تا ته پرده ولګېده هغه داسې کار و چې مونږ قسم خوړلی دنه به یو ځل روټۍ خورو نو هغه واده والا روټۍ هم ترې وخوړه. نو دا خو دې زما غوندې کار وکړه مخکې ورځو کې ته ما ویلو چې په کوڅه کې مېلمانه رالي وو اته کسانو ګاډو نه دوه کوشو نو ما ته وایي خیر ځوانانو ملکینۍ و یو
دا څه په لانجه وړېدو بس کې منولو مې کاوه وایي نه کاوه به ډوډۍ نه پسې مالو څه خوند وکړو بس هغه ډوډۍ موډۍ وخوړه مزداره تیلي ملي خوله کې وال نو ژایم پې کاوه مو وڅښله بیا د مازدیګر چای ورته اړولې وه تلونه که نه تلونه بس ښه د غرمې روټۍ وخوړه واوره اوسه ښه نو ما ورته ویل مې څنګه چل دی زینه من د مازدیګر چای ته به یې سارېږئ زه خو سپېروم نه چې به ځي که وایي نو ما ته وایي څنګه دې خوښه ده من دا څه لانجه ده که نه وایي څنګه دې خوښه ده مې یاره من زما خو څه کار دی چې ورته داسې وایي یاره د بل کلي کې یو مړی کېږي هلته مې زما خو څه کار دی او تاسو څه کوئ تاسو څه کوئ وایي زموږ به ولاړ شولو بس الله وکړو که نه ولاړ شنو لکه بس ما ویل ولا ډېر خلک بابا ډېر خلک چې پوهېده خو دومره ګوز کوي چې سړی تنګ دی بل دغه په دې راوي تش لاس راغلی وو د چا لاس کې هم ام یاسه نه وو که نه هلکه دوه درې بوتلې راوالې چې زه ووایم بس بیا ما ورته ویل په ما خو ډېر ناوخته یو راوتو او ځان پې پټولو ناوخته چاته بس غاړه مې زه در ورکړې مې زه یار او ما هسې موټر سایکل راوښکو دا مې په مخ کې که نه نو څه مې کړی وې او بس ویل یا ځئ اوس هغې مې وکتو کله چې پناه شو ما ګاډي سټارټ کړی و مې درپسې وه زه وایي چې نه خدای دې آباد لرم نه ماما دعاګانې خو هم ډېرې ویلي نه په دعا کار دی روټۍ خوړلې وه ته څه کوې چې دا تاسو کور ته ننوتې بیا راپسې راغلی چې لپاره څه پاتې شوي دي دلته بد شوم نو ځکه مې ماما دې ټایم کې په دعا وې یا الله دا د کار وشو یو ملګري راته ویلې چې د یو کس درلېږم ډېر ښه انګلیش انسټرکټر دی انګلیش ټیچر دی او زه دنه یو څو ویډیو تاسو جوړه کړي موږ یو سیټ اپ زه بس راویلې ستاسو خیال دی زما خیال خو غربي نه توجیه رسوي به ما خو لا وخت دی کور ورالې شو هلکه څه خیال مې دی زه خو دې لا تفوز هم کې خو ځای که یا الله توبه ښه خبره نه یره هغه داسې کارونه چې هغه کشر ولېږلو د انګلیش انسټرکټر ته به چیک کړي که نه ونه شي که نه نو هغه چې څنګه راغلو ګرمۍ موسم و نو افیس ته راغلو نو ما ورته ویل چې یاره هغه لږ ته مې ویل یاره یم ته لاړ شه لږ هغه راوړه دله شربت راوړه که نه اوس دا مېلمه ورته څه وایي ما له خپل وس مطابق 200 300 امې ونه ورکړي دا ورته څه وایي وایي هغه غټ نیز ته یې راوړه قسم په خدای چې ډومبې ملاقات و دې کس سره او ملاقات منډ نه دی شوی لکه د الله بنده ګرمۍ والے ما ته پته وایي لږ اوبه راوړه د هغه غټ نیز ته یې راوړه شته خلک شته دا څه کوي داسې مې د الله ساته زما د زوی واده و اوس به په رښتیا ورځو که نه زما د زوی واده و نو ما رئیس باچا ته ویلو ښه جي رئیس باچا سنګر دی ښه انسان دی خیر الله ته پته ورکړه ښه دی که بد دی د هغه ما ورته ویل یاره زوی دغه دی نو که راضي به وایي زما له مفت راشمه ښه جي مې ځان لا دې خوشحاله ساته چې په مفت راځې او جي نو راغلو ما څو کسان به یې یاره دغه اته کسان به یو من د نر بچیا ما یو دوه چرګان راوړو که نه امې ورته حلال کړو ښه جي اوس چې ګورم چې ماسوتن دی چې ګورم ملته چا سره رئیس باچا سره ملته چا سره زم رئیس باچا سره او غاړې مې ورکولې او رنګ مې زیړېدو یاره دا کاته خو خرابېږي 21 که 22 کسان سکې مې نول اوس هلته ډوډۍ هم د اندازې راوړې وي بس چې کېنه ټول بس راځه که نه زه ښه وږی وم منډله به یې بس تاسو خورئ کم نه شي که نه ښه وږی وم منډه موړ اتو یاد کړي تاسو به د 11 تیاری کړی لکه نو څه زیاتې کوئ نو 4 دقیقې بس کېنه اوس چې ګورم زه ورته اورېدم خوړی اوس هلته ډوډۍ په کمېدو وه بیا به نه وي دا وختونه یې هوا راشه که نه یو ځل بیا راشه بیا دې خدای در راولي که نه نو هغه بس چې په ختمېدو وه مې راشه اوس بې عزته کېږي نو
مې یا ډېر ستونه مو کو ولا ما ته ځان بد ښکاري چې سره کېنم بس چې کېناستم په یو دونه والی مې وکړې مې دعا وکړه یار یا الله ستا ډېره مهرباني چې مونږ د ماړه کو هغې لا ماړه نه وو مې خدای مونږ د ماړه کو یا الله شکر وکړه مې شیرم نه پاپه به مې دغه بس کې یار مې نو داسې خلک هم شته دا لا څه کوې چې ربایي به د ډوډۍ په وخت کې راشي بیا به نوي دا وختونه یې هواره شه که نه لکه احساس نه یې که نه لکه احساس پکار دی چې زه راځم نو ته چې د شپې 9 بجې راشې ډوډۍ له راغلی که نه رزق والله خیر الرازقین خو په دنیا کې څه شیډول برابرې دماغ دی عقل دی پوهه دا سیستم د نظام دی زه د غریبانو به الو سپور الو به پخ کړي ګزاره به وي څه پرې ورلې هغه به پونجي څه جمع کړي لس روپۍ هغه په تاو لګولې بالکل همداسې ده او که بیا هم ورځي نو سړی په وخت باندې ورشي په وخت ورشي تیاری خو ته لوګي که نه قد مازدیګر چای دی اوس کله بیا روټۍ ته مثال او بیا ته څه وایې ستاسو څه وایې ستاسو خیال دی څه خیال دی زما خیال خو دا چې سره راغلی ده وایي تاسو ته ست چا کولو نو کایي سره ته کډوډۍ ته ناست نه وې که نه نو شرمېدم او بابا دا راته ووایه چې کوم کسان راغلي وو هله او دا سید محمد دی جي ښه څه وایي دا سید محمد دی جي ښه دغه بره بټن یې ووهي بند به شي دا چې کوم دا ګوتې والا ده بره نه دا سایډ ته دا سایډ ته ووهي بس دا سوره نه دا کوم دا بره دا ورې ماما سره خبرې کوي سید محمد صاحب جی حاجی سید محمد دی د خوشحال ټاون نه ښه جي او دوی سلامونه را لېږلي وعلیکم السلام جی او وایي چې نن موضوع چې کومه ده زه خاندلی هم نه شم ویو مې خاندل که نه او خندا کې رانه وي دغه پرېوته غاښونه نو مې ځان الله دې خوښه مهرباني الله دې آباد لره السلام علیکم ښه ماما نو دا وایم دا کوم کسان چې تاسو له راغلي وو که نه او چې ستاسو څه خیال دی دا هم پېژانده که نه پېژاندل هم نه پېژنګلو خو ښه خو اول خو زما په دیو چې لاس ته مې کته که نه چې کله ګاډي د راکوشو نو یو ته مې کتو بیا هغه ډاله کلاو که نو هغه یو نه پکې ټوپۍ یې روا نو مې کسې روړي که مې زما کلاو کوم دا وایي نه داسې خلک هم شته دي او دا من لړۍ کوي دې ته ساجت وو ابل تاجت په دې چې سر مې گنجې ټوپۍ خپله وکړه راغستی ښه نو څنګه دی نور خیرت ستا څه خیال دی د واده د چا لکه د زامنو چې ته دا دغه انشاءالله که نه یاره الله دې وس راکړي ماما نو ساده خو دا تماشې وماشې خو پکې نه نه الله دې نه کړي الله دې که نه یار نه که نه نه زه پکې خلکو ته هم نه یم ولې لیمیټډ ساده کار هسې زما زیله راځي وي ساده نه بابا وي زما په خیال دی زما مېلمنو یارورې جوړې او که نه یار نه واده چې به داسې کاري چې هملته روټۍ به خوري نه الله دې کې ستاسو پکې مشران دي دا ساتنه مې دا وویل زما سوچ بل ټاپک بل درته ځي خالد هغه داسې سړی دی صدیق صافي صاحب هغه داسې سړی دی چې خبر شو که خیال یې کړی هغه کورون ته دغه والا راځي اته ایسا اندار راجا دا هغه دی زما دا زما ورور هغه شی دی دته که د نیم مني راځي به او چې خبر شو خدای لکه داسې خلک هم او داسې هم نه ماما که نه ځان سره به شل نور راولي هغه یو شو برابروي لکه کارت بادر کو یو د پاره دی یو د پاره کنه زما قسمت ته ګوره کور یې را سره نږدې دی بله خبره به یې ته کوله چې د بل زوی واده به نو ما د خپل علاقې نه دا څه ډېر لرې یوړو ما چې خلک کم راشي بس یو سیستم نظامي که نه لرې مې یوړو یره خلک بچ شمه نو ما ټارګټ کړی وی لکه 300 کسان یا 400 کسان چاله مې کارډ ورکړی دی سره او هغې سره د شل 50 سړی زیات اوس هغې هم زد کړی وه خلکو چې یاره ولا ته موږ د ویلي او کارډ اوس چې چا ته غاړه ورکوم بلې نو دی مالخیار مې چا دغه وي ده سره یم هغه سر ته چې مې وکتو یو سره 4 کسانو هر یو براوسته یقین دې وکړه لکه ستا خیال خو به ښي چې ما 1,60,000 روپۍ زیاتې ورکړي او بیا به څوک ګنټې به خرڅ کړي هغه 1,60,000 ته به
په رب یقین وکړه ګنټې خرڅ کړي به سبا او غلی بیا ورکړي خو انسان دی دا لکه چې یو ته بل ویلي system دي، برابر تو ولې کړی. راځي؟ او دا حرام ده ته ولې داسې بغیر کار دعوته او چاله تک دا تغله تکلیف هم ورکو او په ځان دی شي خوراک به څومره خوراکي سبب به کې وخوري کنه د بیا خبره ده دا زه دا وایم ما دا بل یاد شو بابا چې تاسو ته ته کې راځي تاسو ما څه خیال دې زه خو دې غرق غرق وته دا دغه ته به ګلای ته پوسم کې صحیح کله خو ماما دا ډېر خوري طریقه هم راته خودله چې دا ملما سره کې نازل پکاري چې اگر روټي نه لازم چته یې کنه ته دعا وګورئ کنه پاسه لکه بس یې کنه بیا به نور چرته بل چرته خوري دا چې کار شو چې زمونږ خور مې وا او رور مې دوی کور کیو او نور کور کې څه نو دواړو بخي امين امين بچوند بني دا نه پجوند او بچوند دا چې کار شو سړی ته جوړه او هغه یو چې خو ژوند دی دعا کنه دعا دا ولا خوش قسمتي شو نو دا چې کار شو چې ټول کور نه تلیو دغه دوران کې مېلمانه راغلي دي بدوی چې خپل سره وسه ټکا پوګه کېدل هغه ور تیار کړی دي نو دې کار شو چې بس روټه خوړل او سیستم نه برابرې دو دی پلانینګ کړی دی چې دا څه کار کو دوانه ورته ودرېږو او چې دوی څنګه روټي خوري ته ورته چې خوره کنه بچ یو دوه پیرې ورته خوره کنه یو پکې کې ونه بس ته بس نور نه خورو نو دا طریقې دي دا طریقه استاد ولا مې ډېر خوښ شو ماما دا خدا ملمزره کې راستل پکار دي او چې کله پوهېږي چې خط دا پکې وره ماما چې کله پوهېږي چې نه ځي کنه نو یا خو په شکه کې ځان را غورځوا نه 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 ملما دې تش لاس نه ملما دې چلو په دې پوه شي ملما بدکاری نه ملما چې تش راځي بل ماما زم په دې کورونه کې یو داسې معقول شانتي چې هغه आवाज کله کله راوړه نو هغه ته ډېر مو یې کنه چې سنشته لګا او مکه شي بر د یادې کوم شرمای دي ختم شوی دی شرمای دي لکه دا نور بس کا کنه تا دا کور راوړي نه نه خپل کس ناشتي وسره ورته یم ته خو نه ده پکار کنه نو دنه ته تم پکار چې کټوه ته شته کټه کړه ته پوس نه کوي کنه ته پوه نه کوي کله نور راوړه خالته بیا ور غیب شي باز وخت رام نشي او راوړي مطلب دا چې نه کړه اوس عمل نوم بیا پوه شي ازي زما خپل ځان سوچدارې چې څومره ته ښکارا اوسې دا فارمالیټیز نه پوره کوي کنه هغه نو ژوند د ثاني ماما لکه زما یو څو ملګری دي پریم دي کنه نه زما یو څو ملګری دي ماما هغه کې دې شو ګوري مو اوري مو کې دې چې په ځینې نیم کاله مو کې اله دې خبرې غواړي زړه په دې شي کې ډېر ښکارم زه ما یار ځان له ژوند سختو ما او نه تاسو له ژوند سختو نو چې سدي لکه سيو غنه سم حیثیت دی هغه په ملګرتیا کې نه دی پټول پکار ان دا ما ته ښکار خبرو کې ګنټې به خرڅ کی وس بنو څومره لوی تکلیف ولې سړی شرموي څومره لوی تکلیف او بیا ډوډۍ کمه ده لږ صبر وکړئ انتظار وکړئ ځکه نه په دغه دوران کې به هغه مېلمه چې کوم ما راغوښتی ښه کاغه داسې لاړو نو څومره خبره کوله ما خبره کوله د څه برکې ورته ویلې دغه حل دی نو پروفیسر صاحب اشارې کوي ماما کاوه بس کوي کچې بس کوي یار زه خیمه دواړه به وسکو اول کاوه پروګرام نه پس چې نه نه اول به تور وسکو ډوډۍ نه پسو بیا کاوه وسکو دا خندا مورې ده دا د بېوسۍ خندا ده اصل کې نن څوک شته نه همداسې ده او زه چې د کوم مجرې له راغلم خبرې پکې ډېرې وشوې او سړی تللی خبرې غیب شوې الله دې رابوکي نو کوله دې پکې والو ماما نو ماسوتن هم شو ها نه نو زه ځم نه والله تم تش لاس راغلی نه زه خو راغلم اصل موبایل لاس کې وم دا د عالم خو جواب پسې زه والا یو کال دوه والا چې خلک سوي هغه یو مېلمه راغلی و چا کړه داسې ناس بل کس خبرو کې ویلي که نه چې مېلمه چېرته ځي نو ځان سره پکار ده چې څه یو سي داسې نو زما غونده کې مېلمه تللی ځان سره څه وړي نه و نو ده ورته دا ویلي که نه چې بله ځینې مېلمه دا چې ځان سره اخلاص راوړي نو هغه ورته په جواب خبره وري بابا کړه هغه ورته په جواب کې څه وي دا چې کوم مېلمه ځان سره اخلاص راوړي دا د اخلاص خوري ملته بس په شریکه نه هم ماته موبایل وخوره السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خیر دی تاسو خیر ستړي مشه او جنتی شئ تیرا مې الله اسلام جنتی کې خیر بل سردار کاوه بالکل په جن خیر جی طبیعت مو خره واګانی شنو ماما څنګه ده سلام علیکم سلامونه ول ورکه الله خوشاله ساته جی ار کله ته وای ستړي مشه
یاره تاسو خو د مېلمنو رایا واره بیا به څوک چا نه دي نه داسې دې نه کوي که نه یار او تم چې راځې تش لاس را نه شي د غر کوم نه کوي یاره دا خبره خو دې زه یاره څوک چا کړی دي و تش دي او بیا وایي راواچوه هلکه راواچولې وې څه تم ور واچو که نه نو صاحب دا خو لږ مېلمه د الله تعالی رحمتي ورسته رزق زیاتېږي خو دا نن سبا مېلمانه چې دي دا یوازې نه ځان سره ګوره پوره دا بابا پخوا به خو نه نه پخوا دومره پخوانۍ خو نه خو سړی نه نه لکه چې دېرشو کالو خبره نه تاسو وایي دا زموږ د ورور څه وایي جی صاحب نو خیر دی بس په الله ګران شي بس پروګرام اوري خوند تې داخلي د خیره ډېره مهرباني چې دا ملاقات وکړو په ټلیفون ډېره مننه په الله ګران شي الله خوشحاله 65 سال عمر دی ماشاءالله هېڅ شی نه دی د شپې لرې او ډېره مینه کوي شپې لرې کتې 65 نه شپې لرې ماما څنګه دې لري کې نه نه د شپې سړی ودی که نه عمر خو د شپې نشته کېږي که نه الله دې ولې ژوند ورکړي نورم سره د صحت او سره د خیر اجي ګوله ډېره مهرباني صاحب الله محمد هغه گزار دا منډر بده کوم کاوم نشته چې هم نشته روړي نه زما هغه سړی خو تللی حجرې ته کېنولی ما وایي څه به خورې څه بس کوې چې څه د وسه کېږي غیب شوی دی نه هېڅ هم نشته ښه خبره وره ګپ دې دا اوس چې زه یوازې د حجره کې وختي نه ناست یم او سړی ویل که نه شرط سایله راوړم غیب دی نو د حجرې شاړې ولې شوې لکه څه په دې مې پوهېږه ګوره پخوا به چې مونږ لاړو حجرې له به لاړو کې به ناستو یو به رالو السلام علیکم بل به رالو د چا به لاس کې شکور ډوډۍ واخلو که نه اوس هم شته داسې خلک شته حجرې ډکې دي اوس هم ماشاءالله لکه سخیان شته دی خو زه وختي نه ناست یم تم تش لاس زما څومره خیال دی که نه پخوا چې کومې حجرې وي هغه د یو کورنۍ وي د یو کلي وي د یو محلې حجره به وه अब د ټولو به شریکه حجره وه اوس حجرې چې کوم شخصي شوې نو چې څنګه موږ یو بل ذاتي شوې لکه هغه حجره به د کلي حجره وه अब کلو دروازه وه پای کې به دا نه و अब کلو وې که نه अब کلو دروازه وه پای کې به ستاسو مېلمه رالو هم به غرمې ټایم به ما به روټۍ راویستې وه تاسو هم ځان سره راوړه زما بیا مېلمه ناستو یا ما ځان راویستې وه نو ټول به کېناستو ګپ شپ به مو لګېدو خبرې اترې مو شو که نه هغه یو بل سره هغه ملاقات مو ډېره زیاته وه او ډوډۍ به غرض نه و نه خبره وه د ملاقات مونږ خوړلې ده نه به یې به خوړلې اوس هم ستونه غواړي ماما اوس هم ست غواړي ست غواړي خو بیا به چې وروستو خبرې هم کوي که نه نه نو چې شی د ښه پخ کړی نه بیا دا خو دا او اوس چې کوم حجرې دا شخصي دي دا چې خپلې حجرې د بیټک په نوم باندې بدلې شوې خبرې همداسې ده زړونه څومره چې مونږ حجره وړه شوه بیټک شو زموږ زړونه هم ډېر واړه شو اول زړونه لوی وو کورونه مو غټ وو زړونه لوی وو کورونه واړه وو زړونه لوی وو اوس کورونه غټ شو زړونه واړه شو ګوره ستا خو پیسو ته خیال یې کنه دا خبره اوس ته څه دی نه زما خو ذهن دا دی چې کورونه مخکې غټ وو پخوا نه زړونه غټ وو کورونه واړه زړونه مو سره غټ وو که نه اوس زړونه تنګ شو اوس کورونه لوی شو ته ګورې نه کوم چې ورکوټو کورونه څومره لوی شو دا دغه پې جوړ نه شو درېیم چت درېیم څلورم جوړ نه شو اوس مونږ یو کور په کرۍ چالې نیوو نو یې برنۍ په 500 د هغې نه لاندې شپېته او د لاندې پاویا رجار شمه ده نو دا اوس لکه په یو کور کې درې شو درې چته درې کور اول دا یو کور اوس ډېر لوی و زړونه ورکوټي شو بلکل داسې فکرونه محدود شو خلکو دغه ټمپرمنټ کم شوی دی او نه کوي لکه او د کمال خبره ده چې پته د مونږ ته چې څه کې ګټه څه کې نقصان دی هغه نقصان طرف ته روان مړه ګورو به ورسره مړه ګورو به سره نو هغه نقصان طرف ته روان یم کټې پرېښي دي خو الله دې خیر وکړي نو کاوه واچوي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی هلو زما आवाज درځي ولې نه اورم کوړ خو نه ما چا سره لګي نه اوس به شي ښه زما په خیال आवाज یې خراب دی نه دا هغه سره لګي مال کوم سره لګي ګورو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه بالکل خیر خیر ستړي بشي په خیر ګلونو خیر طبيعت دی خله شکر الحمدلله پروګرام اوري یا الله ته خیر وکړي هلو
پروګرام اورو دا خیر پروګرام اورو आवाज د ضرور ها خی پروګرام اوري او دا خیر اورو دا شنو اورو دا خیر زنده باد الله دې بال لره پروګرام څه موضوع دی زنده باد الله ده او زما د رور څه نامه ده ستا وی خاندي یو خبر راغلی شو دی پوری ښه جی ایاز خان محمد ایاز خان خجی خاخی خجی خا طبیعتونه خدي داسې په بې وخته میلمه چې راغلی د هغې باره کې څه وې ناڅاپه مېلمه دا ساپه چې څه یې راوړي م یو د روټۍ وختي سپېره مېلمه څه وایي څه وي ځان به رسوي مېلمنله دا ماما دا مېلمه په حق کې دی مطلب دا دا دی مېلمه په حق کې منم مطلب دا هغه مېلمه دی ښه دا هغه ځان له مېلمه لاره جوړوي ښه ښه سړی کېر شو ته د مېلمه تعریف وکړو چې دا هغه مېلمه نو ځان به رځې نو مطلب الله دې خوشحاله ډېره ساته مننه کوو جي او الله دې آباد لره مونږ سره رابطه کوه مونږ هم خوشحالېږو څه به وې څه خبره کې ستاسو خیال دی څه خبره کې ډېره مننه کوو ډېره مننه مننه جي. کوو الله ایاز خان وایي ستاسو خیال دی ایاز خان هم. نو یې بس کټ کوه کاله مېلمانه راغلي وو خیال راغلی چروي ښه نو مېلمه د الله رحمتي بېشکه مېلمه سره رزق زیاتېږي همداسې ده او دا خو مونږ سره ګپ شپ لګو او دا واقعیا ژوند- چې کوم شوي اوس خوند ژوند لکه هسې هغه ټیم له دې کور کول لي که نه بالکل چېرې هغه خفه زړونه هغه چهرې چې کومې مړاوې شوې پخوا به داسې صورتونه وو صفا مخ ښکلی مخ قسم دی مونږ به په کلي کې وو د 80 کالو د 90 کالو بوډاو مونږ کتو تا به ویل کالک دی تازه تک سور سپین ښایسته همداسې اصل کې ماما په دې کې د سوچ فکر ماحول او د خوراک معاملات او سره خوراک د دوانو هغه دی که نه هغه اثر د دوانو دی زموږ سوچ زیات شوی دی زموږ خوښونه زیات شوي دي خراب سوچ دی لکه زیاتر خو او خراب ذهن کې داسې سوچونه رانوتي دي او همداسې چې مونږ یې خوړو بل ماما زه یو خبره کول غواړم که نه لکه څنګه د پروګرام شروع کېدلو مخکې تاسو ته مې وویل چې ما یو 4-5 ورځې یا هفته نیمه چې کوم دی په لاهور کې لاهور کې تېر کتلی یو نو داسې کار وشو چې کوم ټایم کې زه ولاړم یو ځای کې نو داسې موټرسایکل روان او زنده‌باد چې راغی یاره نو دا زه مړه ما د واده قابل دی اوس که ما سره ماتې وې که نه ما مو ګور جب کې سره د خیر سلو ماتې را سره وې نو ما ټیک دله پکې ورکولې سمره او الله ماما اور پروګرام کې تاوان کوي د واده او واده را دو نه داس کم یو داس تاسو په کور غواړي تاسو به کور غواړي دا واده کړی کنه او کړی کنه چې وی کنه زما باره کې علي افرید نه یو کس تاسو کو جی و د افتخار واده کړی کنه بخت علي ورته وی د باره کې تاریخ خاموش دی اه وی تاریخ کې د باره کې سب دشته چې واده شوی کده شوی دا تاسو کور غواړي تاریخ کې ولیکو کوم لیکو ما دا څه کار شو چې موږ ولاړو یو کس سره ما خبرې کولې تا نو شاته موټرسایکل رالو دی کس را کړو تا د دې مېلمه نامه وانغسته چې ته به زموږ خدمت وکړو چې نه نوم نالو کنه ما بس دا ما پابندي نه پی بیا سبا بسکټ وروړي بسکټ راوړي خو هغه چاته چې ما ویلي کنه کتلې لاړو صافي سه متختیدو نو مې نه صافي سه متختیدو خاجي کنه ماما خبره نو جاري موټرسایکل رالو غسر کړو کړي لاندې اوري لګولو جره سیوړل چې دا شیز باندې یخ نشي بخت اوره موټرسایکل رالو هغه والو چې والو اور د اسړې والو. والو چا چې کباب پړو کړه خکړه هو کړي کې څه شو کړه الته پریوتو او ورم پریوتو او کړه دې پرې پریوتو نه وتو. موټرسایکل هم پریوتو دام پریوتو یا الله دالک را پریوت ټول پریوت نو زما خیال دا جو پاسیوز یو بل تبا شروع با چیرې کيو خیر دی نه نه شروع به دینه کې استامور او ساخور او دا مونږ ډیر زر لګا اسه وایو کنه چې مور خو ډیر دروند دی ماما چې سمره بل ته تنقید کوو د صبر چې سمره سپکاوي مونږ کوو کنه دومره یو کوم هم نه کوي یا الله توبه خو د بل د مور د درنواله د خور او مور زما سره به عزتدار د بل نه تاسو په الله یقین وکړئ په دې کې د مخ کې رسو خبره کوم نه ولې به مخکې رسو نه سره هغه سوچ د خې ماما چیرې راغلی بیا به دروغ نه وي نو هغه چې پاسې دا پروتو رنگ زیړ شو د خپې مې لګېدلې هغه مل د پروتو
امر پاین در خیال کر نه دامر پاین خیال ها کر خطر لاور خبره کې لاور خبره کومه ماما زمون خبره کې ها پر رب یقینو کوي کنه کني یو بل دا ویل چې ستا خور او ستا مور او ستا دا او ستا هیڅم نه خیال کوو کنه ورته خیال کوو خفن شي یار داسې دلته د مل او درګل کینا بیا موټر سایکل هغه غینه سٹارټ دو کوښیو هغه مول ټیک کړو بیا هم وبوم ولا ور کړم مو چې رنگ منګی ټیک شي ماما اس قسمه غوسه ونه کړه مونږ لکه باز پښتنو کې ماما پورو واقعیا درته بیانوم دغه دوران کې ورځ دوه درې پس کله زرات نه ما نو څنګه اډه کې کوشو ما نو رکشې والا ولاړو اول خو رکشې والا چې کوم دی د خپل ریټ نه 300 روپۍ زیاتې او چار دی خیری دا کا دغه چې لاور بس هغه ګاډي درا کوشو نو مور د کمی ویلې ما ته یې سمړه نو مال د سمړه کار دی غلط دی کنه کې تا خپل ریټ ویلې مار د خپل ریټ ویلې پښتونو کا دغه پښتونو مال در سره نظم ما نظم در سره خو مال زمړه ټکه مو وایا کنه کس د مو تاسو نو سره رښتا خو نشته نزي پدې نه پدې سره بس نظم وی خدا ټیک بیا وسره کېناستم دا ټیک تی ویل جره ټیک ته بس زه سره کېناست چې کېناستم دا د اډینو تو کې ګوریم دا ویډیو یا اوري دا आवाज چې دی اډینه څنګه وته نو یو رکشي والا ولاړو د ورته ارنه ورکول بیا په خپل باندې دوه درې دکیم ورکی چې ګنلره شلار چلري شه او چې څنګه بار اوته نو کنځلې ورته کی اینه دیکس خستګیره هغه غړ غړ ګیره د بریتونه والدي بریتونه والدي خپل ګیره او استاد داسه الله اکبر دا روان ال در بزاګه رکشا کمانډو اکشن واغستو روانو مخ ته ورستو د ملک شو دروا ما سره عمرو وی پتاوم ستیر شوی ما سره عمر وصل کې مال ماشوم د خوګ نشي کنه ما درک شو درو یار نو برل هغه مخ درک شو درو د چاکورو ویستو هغه خا شروع د سنو شو استا خور او دا خدا استا مور دا خدا خزا استا خور مخلوق استا دا مور خبرې استا خزا دا اوس روان سره چاکو دی او چاکو سره دی خبرو شو خلک را ټول شو لو رکشا مخ روډ بند شو برل خبر خلاص شو به کنځل کول ما دې پر کې کنځل وکي ملګریا استاد رشکه ولا ها مال پر سټ کې زوام دغه سي یو ولی مال ته کنځل کې او زیورم زم ګناګار یم زمو ست حق نه کی جرات کسته کنځل کو مال درې پر استغفار و استغفار به مې پوي کو ما د الله بندا مکه ته مزدوري لروته یا خور د خزه دشتا و یا بچی به شو کړ دې مال دا تاسو په دې باندې گزار چاکو باندې والے نو تاسو کې سم ورته مامو کا جیل والا وای کنه نو مال شنو ما داسې ویل چې لاړه ما سړی ته وی وستي هغه درته ما ماما وځ لاړه ما زغرک شي ولا تاسو لګیم هم دا کې څور کوم زرشکه ولا خبره چې دغه شان نه مغرک شي ولا داسې لګیو ما شنو ما جیل ته لاړه ما جیل کې ډیر خلک یو ډیر خپل سړی پکې ناستو هغه نه مې تاسو کو چرته سکه راغلی یا غیر دغه شان یو جګړه مې یو کس ته د خور یا د مور کنځلیو کې ما چونکه پښتوني ما او برداشت مې نه کړو لاړه ما قسمي وښتو مړ شو جې تر علم اوس عمر کې شنو ما ورته وی چیرې اوس څه حالات وي اوس راته روزانه کنځلې کیږي په سونو په زرګونو او ډیر خلک راته کوي اوس کې اوس دې سرخ کته کوم ولی بس سنشم کوله اسم نه کومه نو اکاس ویلي چې ما یو کنځله برداشت نه کا وای اوس په سونو په زرګونو کنځلې اورم کما صبر کړی وي که صبر مې کړی وي نو سمې دا کنځلې نه اورې دي خزه مې په کور وا بچی مې په کور د بل لاس نو ناس مال ګوره ته ما سوتن ټول شپه رکشا چلے وې شپې بیا ساره زم کوړه ما ټول شپه ځان له خراب کړ هغه خسته ګیره والو الانګه کس کې صبر زیاتو او خیر دی خو مال هغه مرز خراب کړ هغه ټول شپه خراب کړ هم مزدوري وروته دي اوس په کوړه زی کوړه لاړې کې د شپې کوړه زی کور کې هم جګړه کې دغه تا جګړه کړې دا بلډ پريشر د زیات کې دي شي دغه ولا سره جګړه کې دا سورلې سره جګړه کې من الله بندا دا خو د غیرت خبره نه وکړه ته ور کو شوی یا غلار نه پردا مالته ورته چرکیه د ریکشا معمولی مخ کې چې مونږ زو ابل خچي بس خبره ختمه او خو یو ته کنه هغه نوري شور دی تور دارنه یا شور دی دلته افتخار خان پیدل یا پسیکله او موټر والی ترنګم د لاس کې زورور بس ته موټر تا ګورا او دا غیخ پېته نه ګوري چا ګډ د غریب نیولې دا او دی وای دا وګړه موټر دې څه جوړ کو ویم چې تاسو په داسه نو الکا مکوا ریکارډ کیږي ریکارډینګ شروع دی ریکارډینګ شروع دی د رب د طرف نه مکوا زیاته نو دا ممکن دا خدا سکه پرونه خبره د باران زتلم اسلام آباد لا خزي اوس د سرینگر روډ د کسر لوی روډ د مری ته تللی او اخوانه ډیلیګیشن روانه نه روډ بند کړو صحیح
یو سایډ باندې کړو یو سایډ بند کړو نو بس ګاډي د دې طرفه مونږ او هغه طرفه علام را روان وو. ون وی دوانه یو نو روډ باندې مونږ ته بل اړخ راکو یو کچاو چې په دیوځي بل روډ توځي نو بیا به داسې وځي. روډ باندې اوس یو رشته پته صبرو ټایر جوړ ځاله کې صاحب دا کاتي بودی روانې وي. اوس دو کسان ګاډي کې ناستي نو زه خپل دغه ته وایم زم سپیروم په دغه تلم په پیسو تلم مې روکه خیال کو ویله دا پښتانه دي دواړه ملتا څنګه پیژن نو یې حرکت نه مې پیژند چې دا دې ختم د بارانم دی او تنګ لارم دا خو وړو نو دغه نو ما وته داسې وکم لک پارام نو ایو پکې داسې و څنګه چل دی خلغنا او من دا خو یاره غلطی کوم یا بس څنګه چل دی نو رښتیا خبرات وکم الله په دروغ ما ته څنګه په سټیج باندې غړېږي یاره ډېر داسې ټیټ سترګې شوم ما غبل ته مې دی یو ښه ډاکټر ته وښایا نو هغه ما ته داسې کول وي زه ته خیر دی ما زه خراب دي نه ما زه نه نو پس پکواله کې موږ ډېر تیز وکړو د بل عزت خو ډېر زیات کو کنه غیرتی یو کنه ماما عزتدار یو درانه یو کنه څنګه په سټیج باندې غټېږي نو زه داسې شوم چې اور بو واغستم صبر د میکار واغستو نو بیا هغه گاډي مخ کې زنګ ورپسې رش کې نو ما ډرایور ته ویل ګوروي نه وي بیا به چې زه د کسته والم او ما دا خبرو کا خداغه ملګری ما ته داسې ویل چې د نه ما دا ټول دماغ ټول کم دماغ خراب ما ځکه کار خبرو کا چې پدرنو درونه او پسپکو سپکا نو ما هر یو کس کم دی کنه دلته هر یو کس کم د کور نه بار روزي د کور نه کم بار روزي چې موږ د کور نه بار کم کس روزي کنه په هر ځای کې ته نو ته اول د خپل کور نمائندګي کې به د خپل کام نمائندګي کې نو بل تسبق وہی اردو کے محاورہ دا وی جو اچھے ہیں وہ ہر انسان کو اچھا سمجھتے ہیں ته چې خی ته به ښه سوچ لري د بل باره کې به سوچ فکر به دې خی قبل بل دا مونږ د عربو ته ډېر تلي راغلي وو جی بالکل هلته چې دا یو موټر بل موټر وي دراز او دواړه راکوش اوس راکوچو دواړه واوره کنځلې نشته یو بل ته وګوري توکانې توکي تپوس کولی شي امون چې شیطان مخ ته تور شو دا هغې توکانې توکي او ودرېږي همالته شرطه راشي راغو ودرېدو اوس هغې څه نه وایي کنځلې نشته سلام علیکم خپلو کې دغه مو کې سلام کیف حالک الحمدلله زين تمام والصلاه تعالى ولا العيا قال ټیک شو ولاړ دي ګاډي دواړه چتي دواړه چتي شرطه راغه وکتو چې غلطي د چا ده د چا غلطي هغه خپل پیمانه چې مانه خدا کار شوی دی چې کوم غلطي ومني خو زه څنګه ویم چې ما غلطي نه و نو بیا شرطه وته وي چې غلطي ستاده نو دواړه لاړ شي دته دا ګاډي ټیکه غلطي دواړو نه شوی ده او ستا غلطي د پیسې به ته ورکې او ټیکې به دواړه او لاړ شالته نو هغې ورته ورشه وایي ورشه دغه ته ورکشاپ ګراج ته لاړ شي ګاډي ټیکې غوسه لاړه ګاډه یې که نه دلته خو څه کوې ړوند دی اوس به دې والې نه اوس به دې والې ومه په دې باندې رانجئ والې نه یي په دې رانجئ چې ما اوس په دې والې ستا صبر څه شو ستا انسانیت څه شو ستا صبر څه شو ته څه غواړې هسې دا وې کوم ماما والله چې لږ مونږ ته هر سړی ښه ښکاري ته لږ خو داسې لږ لاس وروړه تا ته به د شخصیت ښکاره شي هسې دا وې چې دی زما څومره قدر کوي ما ورته څه ویلې چې کم کس د بل خور او مور یادوي که نه وایي مونږ کې دا اډو ماما لکه تاسو چاته جګړه کتلې ده ډېرې هم کتلې په عمر کې ډېرې هم کتلې ډېرې جګړې ما د داسې جګړه تاسو چاته کتلې چې پای کې خور او مور مونږ نه کنځلي نه اول نه سټارټ مونږ او دا تیش تا خو څه کوم څیز تا دې ته رسوي کنځل خدای کې د مور زما څه ګناه ده نو نه یو کنه ماما په خوله باندې وایو چې مونږ عزتدار یو زما مور په مصلی ناستئ زما مور به رب ته داسې سجده لګولي لاسونه به یې اوچت کړي ته زما مور کمزې زما خور کمزې د پلاني زوی چې دا کم کس کې معمولی غیرت دی کنه اب کلم بل ته کنځري نه کی ځکه چې هغه ته پاتر چې په جواب کې ماته سم ملایوي
دا پروګرام به ګوره زموږ مشران موري علیمان ټول موري ګوري اوریا دا 21 او 23 د شپه چې راځي شعبان دغه کې ته خبرې دا په سخت کاره شوې نه وه دا په دې چې کله فرشتې راتلې خزي نو دوه کسان په جګړه وو یو بل ته کنځلې کولې فرشتې واپس لاړې ورځ یو نه خو د شپې یو نه خو شپې ونه خوله زه ما په دې باندې موږ مایکرو خو ماشاءالله لګیا دي کنه دا ولې دا یو بل بیزتی کوي بیزته بشي وي ته چې بل ته کوې کني هسې پوه شه چې په دا کوي بچر ستا لار شي دا څه ده کې دی نشي د بل لپاره نیت ښه ساته قسم مې د خدای تعالی پر الله تعالی لارې کولاوي زه به قسم خورم لکه ما خپل کتلی دا خلک چې هغه د بل په خدمت کې لګېدل الله تعالی لارې کولاوي کوي الله تعالی جل جلاله فرمان دی تخه کوه خبر در کوم بد کوه بد بتا ته بد در کوي زه بیا هم نه در کوم واه زاغ ربي نو مون به صبر یو ډیر 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 که څوک دا دعوی کوي کنه غلطه کوي دا اسې مونږ وایو چې مونږ داسې دا څه شاه عبدالرحمن بابا وای هر بلبل به سنا کړي کته ګل شي واه هر بلبل به سنا کی کته ګل شي کته ګل شي په خپل ځان باندې سنا څه پکار نه ده واه چې زدای مو او استاد دا بیا هغه وخت پته لګي چې تاسو څه څه چل دی ولې سجست دا واو بس تاسو ډایرکټ موږ سره مومندانو دا مومندان ډیر دغه خبرې کې د مشران چې کمی خولي خلک ډیر خولي ماشاءالله ډیر دسه عجیبه خبرې کوي مشران ټول خولي په ټول لار باندې ناس نو سره داویه خبرې مې وردی یو درې مشران نو پای کې یو کسوي چې ما ځان سره تمانچا مې واغسته وی ورکه دي شي نو ورځ نیمه تیر شو پلار مې خبر شو نو ما ته وی چې زوی تمانچا لري دا څه پلان نو چې دا جی یا جی صاحب دا خو د څه کار دی چې دا چری ما ته و چې زوی چې څوک در پسې شول کنه منډه تی واه قبل به سمانچره ویسه جګړه دي شو الله مګه منډه تی هغه له دز مکمل کو تخته ودرېږي ورته نه ځانم بچ کا غم بچ کا خو کتا سره تمانچي او جګړه دي شو راو دي ستا او دز دی نو ګوزیا وای بیا هم تا ته غیرت ودرېږي ټول عمر به کوم د خلک در پسې او خلک به دز یو کو کډز یو کو نو کس بدن نه لګي بل استفار نو څومره ګوره د مشت خبرې ته ګوري ماما خبرې ته قربان تمانچه باندې ته سکه زه وېما تخته منډه دی وها دا وصله نه ده وصله دا تا واغسته که سنت طریقه ده حفاظت ته کولای شي خدا تا په کوم مقصد واغسته هغه مقصد خو ستا په کې دی کنه چې زړه باندې بس ګوره مونږ خپل کې ټول مونږ چې کور جوړو نو برج کې کور کې برج پریدو وغیرہ پاره نه سوري واچو چې دله بل اثر د کوم نه ولم د بارنه همداسه ټیک شو پنجاب کې چې کور جوړي هغه وته ګراج جوړ کی گاڑی واخلما چې الله مجھے گاڑی دے دے گا یار گراج میں نے اس لیے بنایا همداسه ده زموږ سوچ اور فیصله په سوچ کی فیصله په خپل مونږ کوو فیصله رب کوي نو مونږ به صبر نه کاروالو هو نشته ماما په دې باندې مور پلار د شپې چې کلم بچي ود کیږي یو کلاس ورته اخلي بچي کې نووي د صبر او د شکر دا درس خامخا بچي له ورکوي او صرف دا نه پریکټیکلی ورته وخایي په کور کې تر څو زنانه نه سماج شي او داسې یو کارو کې وسمه کوه زنانه چې کوم د ما خويند دي هغه داسې یو کارو شي په کور کې دغه د مزاج مطابق نه سموي او خاصه ما کور معاملات میګنه نو هغه برداشت کوي وای یاره بچي دا برداشت باندې الله تعالی چې کوم دی الله تعالی دوستي ملاويږي په صبر باندې نو زه صبر کوم دا نه چې زه نشم کولای زم جواب ورکولای شم زم داسې کولای شم نه یم ځکه چې دا صبر چې کوم دی په دې کې عظمت دی زموږ علماء کرامو ته درخواست دی اسیم کوي په دې باندې درس کوي چې کوم ټیچران دي هر لیول باندې لازم په دې باندې شرط صبر ځکه زموږ په معاشره کې زموږ په خلکو کې صبر چې کوم دی ابي خید نش برابر شي بس اوس به ان شاء الله ټول صبر کوي ولې چې الله فرمای ان الله ما صابرین نو زما خیال له صبر نه کیږي نورزو چې بس موږ ولار شو کنه پروډوسر صاحب صبر نه کیږي امرالو سره معافي غواړو نو صادق صافي صاحب پروډوسر دی الله دې خوشاله ساتي دا چې بل چا راوړی دا او چې زوجره کې ناست ما بل چا نو سو لکه تی ساری ګډوډه تی ساری کزي یو خبره کوم د جمعات مونږ دا چې راوړه ها الله دې خوشاله کا دې ځان ډېر خیال ساتي او مونږ اجازه غواړو افتخار خان الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته